بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې د چرسو کاروبار څنګه دی، جایز دی او که نه دی؟ او زما زوی د چرسو کاروبار کوي، دی وایي چې زه پر کافرانو خرڅومه، نو دا څنګه دی؟ د دې څه موږ پیسې واخو او که به نه؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. علامه سید محمد سلمان منصورپوري په خپله فتاوا کتاب نوازل جلد نمبر 10 صفحه نمبر 432 هغه لیکلي دي چې د چرسو خرڅول رانیول جایز نه دي. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 445 دغه رنګه جواهر الفقه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 425. نو محترمینو، چې د کم شي په اسلام کې خرڅول جایز نه وي، هغه پر کافرانو باندې هم څوک نسي خرڅولی. دا خبره اسې خبره ده چې کافر ته څومره تاوان نقصان ورسولی سي ورورسه. هغه داسې نه چې ته حرام شیان پر ده باندې خرڅوې، خپلې ګټې ځین اخې. بالکل د چرسو کاروبار د شریعت په رڼا کې جایز نه دی چې هر سړی کوي د بل کور خرابوي، د ځان کور به خراب کړي. نن سبا دا ګوره د په چرسو باندې څنګه ځوانۍ خار وسولې، څنګه ځوانۍ خراب وسولې، د خلکو څنګه ښایسته ښایسته ځوانان ضایع سوله. نو باید د منشیاتو، د روینو، د چرسو، د پوډرو د دې د کاروبار څخه هر سړی ځان وساتي. او تاسې ته دا کم دغه زوی ته وایي چې مه یې راسوه ماله، او دی وایي چې زه در اوسه خپله تکړه یم، زوی راته وایي چې ته کښېنه موږ پیسې در راسو. دغه پیسې ورته مه راسو، دا دې در وغرو واوړي. در څو چې په لاسو کې همت، قوت، طاقت لري، د خپل لاس باندې ګټه، حرامې پیسې مه خوره. و زوی ته ووایه چې د دې څه توبه وکړه، استغفار ووایي. دا د شریعت په رڼا کې جایز نه دي، نه پر کافرانو خرڅول جایز دي، نه پر مسلمانانو خرڅول جایز دي. والسلام.